خطاب ورکوم د ختم بخاری شریف د پارا د علماء کرامو د سر گل د احادیثو د باغ بلبل استاذ العلماء محبوب الطلباء والصلحاء فضیلت الشیخ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ عبدالاحد جواد غزنوی صاحب داغوی پر خدمت کے عاجزانہ درخواست ہے چاغوی راشی اور ختم بخاری شریف او فرمائی جناب فضیلت الشیخ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ عبدالاحد جواد غزنوی صاحب لگ لگ تاثر اوڑان دیشی جداب ملمانز دیشی لگ لگ رامخ کیشی غیر انتظامی والا سونئی چې په دغه ځایونو کې دعاګانې قبلیږي یو د ختم بخاري په دې آخري حدیث او ختم نو تاسو په توجه سره کینئ خپل ځان سره درود شریف وایي د جمعې مبارکه ورځ ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روحانیت مبارکه شاد او خوشحال وګرځي اخوا دی خوا قتل متل بند کوي افراتفری مه کوئ هر سړی چې راځي په خپل ځای کې به کیني داسې کوشش وکړئ چې ډېر د ادب او د دغه لحاظ وساتل شي د مجلس لسماعها وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها وتغالت في ابتداعها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بانقياد الأفئدة وامتناعها المطلع على ضمائر القلوب في حالتي افتراقها واجتماعها وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي انخفضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها واتصلت برساله أنوار الهدى وظهرت حجتها بعد انقطاعها صلى الله تعالى عليه ما دامت السماء والأرض هذه في سموها وهذه في اتساعها وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش المردة وفتحوا حصونها وقلاعها وهجروا في صحبة داعيهم إلى الله الأوتان والأوتار ولم يعاودوها بعد وداعها وحفظوا على اتباع أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم السنن الشريفة من زياعها أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين قدرمنو مسلمانان ورنو خصوصا علماء و شيوخ او د دې علاقې ټولو سپینګرو ځوانانو د خپل ځان د طرف نه اصالة او د جامعي د جانب نه نیابة تاسو ټولو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم تاسو چې زموږ دعوت قبول کو او زموږ سره د درسي کال په د اخرنۍ ورځ ختم بخاري کې شریک شوي الله رب العالمین دې د تاسو ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کړي رب العالمین دې دغه ورځ مبارکه چې حدیث پاک کې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی ابن آدم د هغه سره نه مخامخ کیږي مګر دغه اجابت کیږي او بل دا چې د بخاري شریف ختم دا په خپله د اجابت یو مقام ده چې علما ټول په دې متفق دي چې امام بخاري رحمه الله په خپله هم مستجاب الدعواتو په خپله ټوله زندګي کې دوه دعاګانې کړي دي او هغه دواړې قبل شوي دي بیا یې وایي د خپل ځان دپاره دعا هم نه غوښتله او ویلی وي چې هسې نه چې د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه خبره به ذکر کوله چې الله راته وایي چې تاسې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا
تاسو ته مې د قیامت نعمتونه په دنیا کې درکړي دي تاسو په قیامت کې برخه نه لرئ نو چونکې هغه مستجاب الدعواتو او هغه هم دا دعا به کوله چې څوک بخاري شریف لولي د بخاري شریف سماعت کوي د دې سره تعلق وي هغې ته به دعاګانې کولې نو د دې په خاطر باندې چې د جمعې ورځ هم ده او د بخاري شریف اخرنی حدیث هم ده او د نیکانو د صالحانو مجمع هم ده د لرې لرې نه مو ډېر صلحا علما شیوخ راغوښتي دي او تاسو ته الله رب العالمین دغه فرصت د شراکت در په برخه کو الله جل جلاله دې دا مجلس د موږ او تاسې او د ټولو مسلمانانو دپاره باعث د خیر او د سعادت وګرځوي عزتمندو زه اگر چې د دې دپاره اهل نه وم چې ستاسو په مخ کې د اخرني درس او د اخرني حدیث د قرائت او د بیان دپاره ښکاره شوی وی د استادانو د مدرسې او د شیخ او د مدرسې د محتمم صاحب د دې مطالبه وه الله رب العالمین دې ماته دغه څو لحظې چې ستاسو په مخ کې ښکاره یم هغه څه دې الله زما په خوله باندې راولي چې ستاسو او زموږ او د ټول امت لپاره د خیر او د نیکبختۍ سبب او ذریعه جوړېږي زه خپلې خبرې په دوه درو خبرو کې راغونډوم بیا به مخکې ډېر شیوخ او علما مو را دعوت کړي دي الله دې د دې په عمرونو برکت کړي تاسو ته به انشاءالله علمي بیانات کوي یوه خبره د امام بخاري او د دې کتاب په رابطه او یوه لنډه مسله د حدیث چې د مونږ پرېښی دی د دې د شرحې او د وضاحت په ارتباط او یوه خبره د خپلو شاګردانو طلباو ملګرو ته چې زمونږ سره دا تعلیمي کال له اول نه تر دې وخته پورې پاتې وو زمونږ سره د درس شریکانو د دوی په رابطه او یوه خبره په اخره کې د ټولو عوامو په رابطه او بیا خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم عزتمندو زمونږ دغه کتاب چې بخاري شریف دا عالم په خپله چې د دې امت یو لوی بزرګ ولی الله تېر شوی دی او کتاب یې هم د دې ټول امت دپاره بهترینه یو د حدیثو مجموعه ده طلباو ته معلوم ده د دې بخاري شریف مکمل نوم الجامع الصحيح المختصر من امور رسول الله وسننه وايامه دا د بخاري شریف کامل نوم ده امام بخاري رحمه الله چې به کله هم په دې کتاب کې حدیث لیکل غسل به یې ورته کو استخاره به یې کوله بیا به یې 2 رکعاته لمونځ وکړو او اکثره به د دې دپاره منامي بشارتونه په خوب کې به یې هم مطمئن شو له دې نه چې دا حدیث صحیح دی بیا به په خپل کتاب کې ولیکه د امام شافعي رحمه الله د مسلک یو مشهور عالم تېر شوی دی ابو زید مروزی رحمه الله هغه وایي چې كنت نائما دی وایي زه ویده وم د رکن او د حجر په مابین کې د مسجد بیت الله الحرام کې د حجر اسود او د مقام ابراهیم تر مابین مې آرام کړی و ویده وم خوب مې ولیده رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته راغی راته وایي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي تبا ترسو بري لقياي دي إمام الشافعي رحمه الله دي فقه كتابنا تدرسويه أو زما كتاب نتدرسويه وما ورتويلي يا رسول الله وما كتابك استاكم كتاب زن تدرسوهم وبيراتويلي الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري بخاري شریف زما کتاب دی دا یو لوی منامي او د خوب بشارت دی چې بخاري شریف ته حاصل شوی دی او د دې کتاب په لوستنه باندې انسان ته د معنوي ترقي سره چې الله پاک د عمل ترقي ورته نصیب کوي ظاهري کمالات هم لري هغه دا ده چې یو عالم ده ابن ابي جمره رحمه الله وایي هغه وایي چې بخاري شریف د کوم مصیبت دپاره تلاوت شي هغه مصیبت الله پاک ختموي بیا وایي چې که چیرې په یو قوم کې وبا وي یا طاعون وي او د دغې وبا او د طاعون دپاره د بخاري شریف تلاوت شي او دعا وشي نو دا بخاري شریف د هغه مصیبت دپاره کافي کېږي
یو عالم تیر شوی د علامه جمال الدین دا وایي چې زما استاد علامه اصیل الدین رحمه الله ویلی چې ما 120 پیرې بخاري شریف تلاوت کړې ده او په هر واري تلاوت کې به مې ځان ته نیت کوو او چې په کوم تلاوت کې مې د کوم مقصود نیت کړی ده الله رب العالمین هغه راته پوره کړی ده 120 پیرې مې بخاري شریف تلاوت کړې او په هر تلاوت کې چې مې د کوم مقصود نیت کړی ده الله پاک هغه مقصود ماته پوره کړی ده نو انشاءالله العزیز هزارو عوامو مسلمانانو ورونو الحمدلله زموږ په مدرسه کې دغه اته نیمې میاشتې تر 9 میاشتو پورې تقریبا له ابتدا نه بخاري شریف تلاوت کېده تر دې نن ورځې پورې صرف د اخرنی حدیث مو د دې دپاره پرېښې ده چې د دې تلاوت کامل شي او پوره شي او بیا دعا وغوښتلی شي او تاسو ټول مؤمنان په دې دعا کې شریک شي او الله رب العالمین د ټول امت هغه حوائج او ضروريات الله پاک ورسره پوره کړي. امام بخاری رحم الله دغه اخرنی حدیث اخرنی باب کتاب التوحید دای خیره او په دې کتاب التوحید کې 58 بابونه دي او هر یو باب په هر باب کې په یو زایغه او باطله ډله باندې رد کړی د اخرنی ډله چې کومه یې وکړې ده هغه په دې امت کې د معتزله او په نوم باندې یوه ډله تېره شوې ده یوه جاهله طبقه تېره شوې ده د جهل څو خبرې یې کړي دي د عذاب قبر نه منکرو او د قیامت په ورځ باندې د میزان د حسناتو نه د نیکۍ د تللو نه له دې نه هم منکرو امام بخاري رحم الله په هغې باندې رد کړی ده او د دې دپاره یې په ابتدا کې په آغاز د خپل کتاب کې د اخرنی 58 نمبر باب کې دغه د قرآن اعظم شان آیات کریمه په طریقې د شاهد سره او د استدلال د تبرک سره پیش کړی ده باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه دغه حدیث د مخکنو احادیث سره مناسبت زاده ورنو چې ابتدا د کتاب د باب كيف بدء الوحي په وحي باندې شروع شوی او دغه باب چې لګولې د لدینه مخکې یو باب دی چې په دې کې په خوارجو باندې رد دی د امت باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم په دې باندې کوم دا کړی ده او په دې باب کې د قرآن اعظم شان د تلاوت او د قرآن اعظم شان د فضیلت ذکر کړی ده هغه د رسول کریم علیه الصلاة والسلام چې د قرآن په رابطه د دریو کسانو مثال بیان کړی ده هغه ویلی ده نو په ابتدا کې هم د وحي ذکر او دا اوس په اخیره کې هم چونکې دا وحي چې کوم د په صفت کلام دی الله جل جلاله باندې دا موقوفه وي نو هغلته یې د قرآن اعظم شان په رابطه د تلاوت دا ذکر کړی ده او دویم مناسبت یې دا ده چې په ابتدا کې امام بخاري رحم الله د انما الاعمال بالنیات ذکر کړی او په اخیره کې الله جل امام بخاري رحم الله دا باب ذکر کړ چې دغه ثقل او درنوالی د دې اعمالو چې راځي دا به په قیامت کې معلومیږي او په قیامت کې به اعمال تللی کېږي چې د چا نیت څومره راسخ وي او مضبوط وي صحیح وي د ده د نیت مطابق به ده ته اجر د دې د عمل ورکولی کېږي او غرض د دغه باب د دې وضع نه هغه څه کوم دا ده چې په معتزله باندې رد کوي چې معتزله هغې د اعمالو د دې وزن نه منکر دي هغې وایي دا اعمال چې دا اعراض دي او د اعراضو ټول چې کوم دا نه کېږي نو لهذا امام بخاري رحم الله په هغې باندې رد وکړو چې وزن د اعمالو چې کوم دا ممکن ده دا کېدلی شي ځکه په دنیا کې ډېر داسې عارضي شیان دي چې اوس د دې ټکنالوژي په مټ باندې د هغو وزن کېږي لکه مثلا دا بجلي تاسو وګورئ د بجلۍ دپاره میټرې جوړې شوي دي د دې چې کوم فریکوینسي دي
د دې چې کوم شارټ ده او د دې چې کوم قوت ده اندازه ده دا ټولې چې کوم ده دا اندازه کېږي داسې ګیس اندازه کېږي هوا په دې د موټرونو د دې ګاډو په دې ټایرونو کې له یوې زمانې نه تر بلې زمانې پورې د ټیپ ریکارډ په ذریعه باندې اوازونه چې کوم دا محفوظ وي او دغه شانتي د زلزلې حرکت دا هم یو عارضي شی ده دا هم چې کوم دا تلل کېږي او ساتل کېږي او د موږ تاسې د اهل سنه والجماعه دا په اجماعي مذهب دا ده اجماعي مذهب دا ده د اهل سنه والجماعه عقیده و ایمان دا ده چې میزان حق ده زموږ تاسې د عقایدو مشهور کتاب شرح عقاید هغه چې کوم دا وایي الوزن حق والميزان عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال والعقل قاصر عن إدراك كيفيته میزان د قیامت په ورځ باندې حق ده او میزان عبارت تر دې نه چې د هغه په ذریعه به الله پاک په قیامت کې د انسانانو د اعمالو مقادیر معلوموي څنګه به یې معلوموي په دې کې د علماو درې قوله دي یو قول دا دی چې الله جل جلاله به د دې انسانانو اعمال جواهر ته بدل کړي لکه دا یو قول دی ابن عباس رضی الله عنه دی چې هغه به فرمایلی چې دا اعمال په قیامت کې الله جل جلاله دا و اجسامو ته بدل کړي په جسم باندې به هیڅ کوم دا به واړی په جسمي شیانو یقلب الاعراض اجساما فیزنها او دویم دغه دا ده چې او توزن صحفها صحیفې چې په کومو کتابونو رجسټرونو کې چې د مسلمانانو اعمال لیکل کېږي د کرام الکاتبین په واسطه باندې به هغه هلته تللی کېږي او دریم قول دا ده چې په قیامت کې به علامه ادریس کندلوي په الخیر الجاری کې شرح د بخاري کې د دې ذکر کړی ده چې د قیامت په ورځ باندې به الله جل جلاله د اعمالو ته بدلونه ورکړي دا نیک اعمال به په ښو ښایسته صورتونو کې ځای په ځای او بد اعمال به په بدو جسمونو کې لکه د خنزیرو یا د سپي او یا د نورو حیواناتو په چې هغه بد حیوانات دي دغې په جسمونو کې به دننه کړي او بیا به د دې په ذریعه باندې د دې ټول ناب څه کوم دا به معلوم شي او د دې روافض د دې خوارجو یا د دې معتزله د قول د تردید لپاره امام بخاری رحم الله دغه آیات پیش کړی دی او له دې نه ما سوا نور آیاتونه هم د دې په استدلال په دلیل کې کوم دا شته دی چې له هغو نه معلومیږي چې په قیامت کې به وزن د اعمالو وي آیات کریمه کې الله جل جلاله فرمایي فمن ثقلت موازینه فهو في عيش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية د چا چې په قیامت کې وزن د اعمالو دروند شي هغوی به په ډېره خوشحاله زندګي کې وي او د چا چې په قیامت کې وزن د اعمالو سپک شي فأمه هاویه او په بل آیت کریمه کې ومن خفت موازینه فاولئک هم الخاسرون د چا چې د نیکو اعمالو ترازوګان سپک شي هغوی به په قیامت کې په خسران او په تاوان کې وي د دې لپاره یو حدیث په تعقیب ذکر ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله پاک یو انسان راولي او له هغه سره به محاسبه شروع کړي د هغه په ترازو کې به 9 نوي رجسټرونه د دې ګناهونو پراته او یو رجسټر هر یو رجسټر به په مد البصر باندې د سترګو د نظر په اندازه باندې اوږد او غټ وي دی به دا خیال وکړي چې دا 9 نوي رجسټرونه په دې ترازو کې زما د بدو اعمالو پراته دي نو دی به دا خیال وکړي چې اوس الله جل جلاله ما جهنم ته غورځوي الله به دې پوښتنه وکړي چې تا سره خو به کرام الکاتبین څه زیادت نه یې کړی هغه به ورته وایي نه بیا به ورته وایي چې دغه ګناهونه چې ستا په دې کتابونو کې لیکل شوي دي د دې لپاره ته څه عذر لري دي چې دا د عمل ته ولې کړي دغه وایي نه نو دی به ډېر مایوسه شي بیا به الله پاک ورته ووایي چې د زمونږ سره یو عمل ده چې هغه ماته معلوم ده هغه دا ده چې د کلمه طیبه ویلې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه به په یو پرچه باندې ولیکلی شي او په دې یو کفه
د ترازو کې به د قیامت په ورځ باندې واچولی شي او د دې ټولو رجسټرونو 9 نوي رجسټرونو په مقابل کې به دې ته ثقل حاصل شي او دا به دروند څه کوم ده دا به وخېږي. بل حدیث کې ذکر دی امام ترمذي رحمه الله د عائشې ام المؤمنین نه روایت کوي چې یو ځل یو سړی راغی رسول کریم علیه الصلاة وسلام ته ورته وی یا رسول الله زما 2 غلامان دي او زما ډیر مخالفت کوي ما سره د دروغو معامله کوي ما ته دروغ وایي چې کوم کار زه ورته وښیم پکې خیانت کوي زما سره به د دې په حق کې څه معامله کېږي. رسول کریم علیه الصلاة وسلام ورته وی چې په قیامت کې به د دې مخالفت د دې نافرمانی دا به په یو چابړۍ کې په یو ترازو کې واچولی شي او ستا چې کومه سزا ده بدې خبرې دي کنځلې دي وهل دي دا به په بله چابړۍ کې واچولی شي. که چیرې ستا هغه بدرد د دې د بدعملۍ نه کم و دا به ستا په احساناتو کې وي دا به تا ته نیکي ولیکلی شي او که چیرې ستا بدرد و ستا وهل د دې د عمل سره برابر و سر په سر به خلاص شي او که چیرې ستا وهل ټکول دي غلامانو ته د دې د عمل نه زیات و الله پاک به تا راونیسېږي او تا ته به سزا درکړي. عایشه ام المؤمنین وایي دا سړی لاړه یو ګوښې ته کېناست او په ژړا شو ژړلي. رسول کریم علیه الصلاة وسلام ورته ویلي چې اما تقرأ قول الله عز وجل ونزع موازین القسط لیوم القیامه تا دغه آیت کریمه نه ده ویلی چې الله تعالی فرمایي چې د قیامت په ورځ به مونږ د عدل ترازو ولګو او په دې کې به د ټولو انسانانو اعمال هغه به پکې معلومیږي او د هغې د اعمالو اندازه به پکې لګېږي. عزتمندو د دې وزن په قیامت کې حکمت څه ده څه دپاره الله پاک د انسانانو د اعمال تلي دې کې اول نمبر اظهار د صفت عدل دی. الله پاک د خپل عدالت اظهار کوي چې زه علیم یم زه سمیع یم زه بصیر یم او دویم نمبر په دې کې اتمام د حجت کوي چې الله جل جلاله یو سړي ته دا دلیل پاته نه شي چې کېدای شي ما سره زیاتی شوی وي کېدای چې زما اعمال کم شوي وي کېدای چې زما اعمال نه یې لیکل شوي الله پاک به د دې ټول اعمال چې کوم ده دا به مستحضر کړي. او دریم غرض دا ده چې په دې دنیا کې مخلصین هم ډېر وي خاشعین او مؤدبین هم ډېر وي ادب والا خشوع والا اخلاص والا خلک وي خو هر سړی لاس بره وړي وایي یو وایي زه ډېر اخلاصمند یم بل وایي زه ډېر اخلاصمند یم خو دا پته په دنیا کې لګېږي نه. هغه یو عربي شاعر دی هغه وایي فسوف ترى اذا انکشف الغبار فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار چې کله دا غبار د تا له سترګو لرې شي بیا به تا ته پته ولګېږي چې ستا تر خپو لاندې اس دی او که خر دی. اوس خو په دنیا کې هر سړی دا دعوې کوي چې زه ډېر مخلص یم زه ډېر نیک یم زه ډېر صالح یم خو د دغه کامل صلاح او د دې کامل اخلاص پته به هلته ولګېږي چې د قیامت په ورځ باندې د چا اعمال په ترازو د اعمالو کې درانه وخېږي هغه وخت به بیا چې کوم ده دا به دغه وي. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي چې ونزعو مونږ به قایم کړو وبه لګو موازین القسط هغه ترازوګان د انصاف د عدل لیوم القیامت د قیامت په ورځ باندې یا لپاره د حساب و کتاب د قیامت لپاره. دلته آیت کریمه کې موازین جمع ذکر شوی د طلباو دې څه وجه علما کوي. یوه وجه یې د جمعیت دا کوي چې جمع په اعتبار د انسانانو سره ده انسانان ډېر دي نو په دې وجه باندې ترازوګان هم ډېر ذکر شوي دي. او بله وجه دا کوي چې دا موازین په حسب د اعمالو سره دي ځکه د دنیا کې هم دا قانون دی د ګاډي چې تللی شي د هغې دپاره ځان ته ترازو وي کانټه وي او چې دا لرګو والا لرګي پیتلي د هغې بیلې ترازوګانې وي زرګرانو سره چې دا سره زر او سپین زر پیتلي هغې سره بیل ترازوګانې وي دا دکاندارانو سره بیل شانتې ترازوګانې وي. نو په حسب د دې دنیا به په قیامت کې هم د انسانانو د اعمالو دپاره بیل بیل ترازوګان چې کوم دا لګولي دي. او دلته چې دا موازین ذکر شوي دي دا په قرآن اعظم شان کې هم داسې دي کله ناکله دا میزان دا په معنا د موزون سره وي لکه سورة رحمان کې الله تعالی فرمایي او
ولا تخسر الميزان. آیت کریمه دی علامه محلی جلال الدین محلی رحمه الله وایي چې دلته له میزان نه موزون مراد ده. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. تاسو په وزن کې کمی مه کوئ. ولا تخسر الميزان ولا تخسر الموزون. هغه شی چې په ترازوګانو کې اچولی شي په هغې کې نقصان څه کوم د دا مه کوئ. نو مراد د دې موازین نه میزان موزون مراد د اعمال، نوافل اعمال، فرائض اعمال، واجب اعمال، مالی عبادات او بدني عبادات مشکل له دې دواړو عباداتونه د دې هر یو دپاره به بېل بېل ترازوګان لګېدلي وي. طالبانو دا موازین د میزان جمع ده. دا په اصل کې میوزانونو دا اوس کوم دا ساکن ما قبل مکسور او دا کوم د پې باندې بدل سو میزانون سو. او القسط د انصاف ترازوګان به ولګو چې بې عدالتي به پکې نه وي. حدیث کې دي چې د دغه میزان په سر به جبریل علیه الصلاة وسلام ولاړ وي او د دې دا کفتین دا دوه چابړۍ به دومره وي که په دې کې دا ځمکه اسمانونه ټول کېدې دا به په دې کې ځایېږي. موازین د قسط د انصاف. طالبانو دغه القسط د موازین دپاره صفت ده او تاسې په دې کتابونو کې ویلي وو چې د صفت او د موصوف تر مابین مطابقت په افراد او په تثنیه او په جمعیت کې ضروري وي. دلته القسط مفرد ده او موازین موصوف جمع ده. د دې جواب دا ده چې دا قسط چې کوم ده دا مصدر ده او مصدر کې دا قانون وي چې هغه د جمع او د تثنیې د ټولو دپاره څه کوم ده دا ذکر کېږي. لکه علامه ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې وایي داسې ویلی کېږي او میزان القسط، میزانان القسط او موازین القسط. قسط د یو مفرد دپاره د تثنیې دپاره د جمع دپاره د ټولو دپاره صفت ده او یا دلته ورسره تقدیر دی. تقدیر د عبارت داسې ده ونزع الموازین ذات القسط. ذات القسط د انصاف والا لیوم القیامه. دا لام تعلیلیه ده یعنی حساب یوم القیامه په حسب د مضاف ده یا لاجل حساب یوم القیامه. د قیامت د ورځې د حساب دپاره به مونږ د عدل او د انصاف ترازوګان ولګو. وان اعمال بني آدم وقولهم یوزنو. په دې کې دوه عبارتونه دي. یو عبارت دا دی چې پکې دا قول مفرد وي. وان اعمال بني آدم امام بخاري رحمه الله دلته یو مسله ذکر کوي. علامه قسطلاني شارح د بخاري هغه وایي چې دلته یو مسلې ته اشاره ده. هغه دا ده چې د جمهور علماو نظر دا ده چې د ټولو انسانانو اعمال په قیامت کې نه تللی کېږي. دوه طبقې به په قیامت کې بې حسابه بې کتابه د مجازات و مکافات سره مخامخ کېږي. یو قسم به هغه مؤمنان وي چې هغه پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې ما سره الله وعده کړې ده چې زما د دې امت نه به 80,000 کسان په قیامت کې الله بې حسابه بې کتابه جنت ته داخل کړي. کله چې رسول کریم علیه السلام دا خبره وکړه په مجلس کې یو صحابي پاڅېده ورته ویل یا رسول الله ادعو الله لي ان يجعلني منهم. ما تم دعا وغواړه چې الله ما په دې 80,000 کسانو کې راولي. پیغمبر علیه السلام ویل انت منهم. زه تم په هغو کسانو کې شوې. یو بل تم پاڅېده ویل یا رسول الله ما تم دعا وغواړه. هغه ورته ویل کېنه سبقک عکاشه. عکاشه له تا نه مخکې شو. په دې کسانو کې د یو تن ځای و هغه د عکاشه په وجه باندې څه کوم دا مکمل شو. نو هلته د 80,000 کسانو باره کې ذکر ده چې دا به بې حسابه او بې کتابه جنت ته داخلېږي. حساب کتاب به وزن به ورسره نه وي. دا د جمهور علماو مسلک دی. او دویم نمبر دا چې یوه طبقه به د کافرانو وي چې هغوی به هم بې حساب او بې کتابه دوزخ ته ځي. هغه به هغه خلک دي چې هغوی په ټول عمر باندې له سیئاتونه او له کفر ماسې او بل کار نه یې کړی. الله تعالی فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. مونږ به د قیامت په ورځ باندې د دغو خلکو دپاره وزن قایم نه کړو. د دې دپاره به وزن نه وي. نو د جمهور علماو مذهب دا دی چې په قیامت کې به دوه طبقې هغه خالص کفار چې د هغوی دپاره اعمال نه وي مګر سیئه. او دویم نمبر چې کوم د هغه مؤمنان چې هغوی خاص صفات ولري چې رسول کریم علیه الصلاة وسلام به ویلې چې په الله رب العالمین باندې توکل وي. لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون. چې دوی چې کوم د دنیا په اسبابو کې د علاج یو شی نه کوي. وعلى ربهم یتوکلون.
خاص متوکلین به دغه متوکلین به بې حساب او بې کتابه جنت ته داخلیږي وان اعمال بني آدم وقولهم دویمه نسخه دا ده وان اعمال بني آدم واقوالهم د دې مناسبت له دې مخکې اعمال سره لمعطوف علیه سره راځي معطوف علیه چې د هغه اعمال وي هغه جمع ده نو دا قولهم هم چې په کومو نسخو کې راغلی ده جمع د دې مناسبت ډېر دی وقولهم یوزن د دوی اقوال او د دوی اعمال به وزن کېږي وقال مجاهد امام مجاهد چې دا یو لوی مفسر دی دغه دا قول د ذکر کړی ده په دې کې غرض د امام بخاري دا ده چې هغه تفسیر د آیت کریمه کې چې راغلی دی چې الله تعالی فرمایي چې واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم د دغه آیات د تفسیر دپاره امام بخاري د یو مشهور تابعي مفسر مجاهد رحمه الله قول نقل کو وقال مجاهد القسطاس دا دواړه شته دی په کسري د قاف او په فتحي د قاف د دواړو شته العدل آیت کریمه کې چې الله تعالی فرمایي وزنوا بالقسطاس المستقیم الله تعالی د مؤمنانو ته حکم کوي چې کله تاسو شی وزني وي وزن تر هغو پورې تعلق نه چې تاسو یې په عدل او په انصاف دغه وزن کوئ القسطاس العدل بالرومية په رومي ژبه کې عدل او انصاف ته قسطاس ویلی کېږي یا قسطاس ورته ویلی کېږي او دا یوه مشهوره مسله ده چې تاسو په متول او په مختصر کې ویلې ده هغه دا ده چې کلام طویل په یو کلمه غیر عربیه باندې العربیه ته نه وځي اگر چې قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي انا انزلناه قرآنا عربیا طرز د دې عربي د دې مختلف جوابونه تاسو مختصر او متول کې کوم ده علامه التزانی ذکر کړی دي د خپل همعصر عالمانو زوزنی او د خلخالي اختلاف سره ذکر کړی دي یو فصیح قول چې وي هغه په یوه کلمه غیر فصیحه له فصاحته وځي خو یو کلام طویل په یوه کلمه غیر عربیه باندې له عربیه ته نه وځي دا یو مسلک د بعض علماو دی چې هغوی دا وایي چې په قرآن کې داسې کلمې شته چې هغه غیر عربي وي او دویم قول دا ده چې په قرآن عظیم شان کې غیر عربي اقوال او کلمات نشته دا چې کوم ځای کې دلته ذکر شوي دي چې قسطاس د رومي ژبې ذکر شوی ده دا له قبیلې د مطابقت د وضعي یا مطابقت د لغت دی یوه کلمه ده په مختلفو کلماتو کې لکه موږ تاسې په پښتو کې توت ورته وایي د توت یوه کلمه ده دې ته په پښتو کې هم توت وایي دې ته په اردو کې هم توت وایي دې ته په فارسي کې هم توت وایي په عربي کې هم ورته توت وایي دا موافقت د لغاتو دا نه ده چې دا توت کلمه چې کوم ده دا عجمي ده دا عربي کلمه ده خو پښتو هم ورسره موافقه راغلې ده عربي فارسي او اردو هم ورسره موافقه راغلې ده دا د مطابقاتو د لغت نه چې کوم ده ويقال القسط مصدر المقسط او ویل کېږي چې قسط دا مصدر د مقسط دی امام بخاري رحم الله دا طالبان چې دغه ځای ووایي نو دوی ته داسې کاره کېږي چې امام بخاري رحم الله لکه چې ډېر د صرفو کتابونه نه وویلي چې دوی ویلي چې القسط مصدر المقسط مقسط اقسط یقسط اقساط دا خو باب افعال دی د باب افعال خو مصدر اقساط راځي څنګه دی قسط د مجردو دا یادوي چې دا مصدر دا چې کوم دا د مقسط دی خو جواب ترې نه دا دی چې په حسب د زوائدو سره دا باب افعال چې دی دا چې زوائد پکې دي نو باب افعال دی چې زوائد ته نه لري کې ماده د ده او د مجردو بیا یوه وي او دا په عربو کې عادت داسې و چې کله ناکله به هغې اصل ته مراجعه کوله چونکې دا مزید چې کوم دی دا تبعه د دې مجردو چې کوم دا وي په مجردو کې په زیادت کې مزید باندې هغه کلمات اوزان جوړیږي وهو العادل مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط ارچ د قاسط صيغه د اسم فاعل د مجردو دا وهو الجائر دا د ظالم لپاره ذکر کیږي د دې لپاره په مجردو کې دوه قسمه مصدرونه مستعمل دي یو قصد بفتح القاف یو قسط بكسر القاف آیات کریمه کې الله تعالی فرمایي وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين کچېرې تا د دې په منځ کې فیصله کوله
بیا فیصله په انصاف کوه الله رب العالمین انصافدار خلق انصاف کوونکي خلق الله خوښوي نو هلته قسط په کسرې د قاب سره راغلی ده هغه د عادل دپاره ذکر کېږي او قصد په فتحې د قاب سره له هغه نه قاصد جوړېږي اسم فاعل سورة جن کې الله فرمایي واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هغه ظالمان جائرین تیری کوونکي به هغوی د جهنم خاشاک وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي امام بخاري رحمه الله دا آخرنی حدیث د خپل یو استاذ احمد بن اشکاب یا محمد ابن احمد ابن اشکاب دا دوار اشتب کی اشکاب اشکاب دا منصرف هم ویل کیږي غیر منصرف هم ویل کیږي ځینې خلک یې منصرف چې کوم د عالمیت او د عجمي د په وجه نه چې کوم دا وایي ځینې منصرف وایي د دې وجه نه چې دا عربي کلمه ده د امام بخاري رحمه الله دا استاذ ده احمد ابن اشکاب د اصلا نوم مجمع ده دا د مصر اوسېدونکی ده امام بخاري رحمه الله په 219 هجري سنه کې مصر ته سفر کړی ده د ده سره یې ملاقات کړی ده په ملاقات کې دا حدیث د هغه نه اورېدلی ده او د دې حدیث عجیبه مناسبت ته د اول حدیث سره اول حدیث چې کله امام بخاري رحمه الله د 1400 کالو د خپل مور او د خپل ورور سره د حج بیت الله ته لاړه نو بیا چې کله د حج نه فارغ شو امام بخاري نو بیا په مکه مکرمه کې یو لوی د حدیث استاذ امام حمیدي رحمه الله بیا خپل مور بیبي ته ویلې ورور ته ویلې چې تاسو لاړ شئ زه د امام حمیدي سره پاتې کېږم د ده نه درس وایم نو اولنی حدیث د بخاري شریف امام حمیدي نه روایت ده او آخرنی حدیث چې کوم ده دا د احمد ابن اشکاب نه یا د احمد ابن اشکاب نه روایت ده علما وایي په دې کې یوه باریکه او لطیفه اشاره ده هغه دې خبرې ته ده چې هغه حمیدي اول استاذ حمیدي آخرنی استاذ احمد د دواړو ماده د حمد رسول کریم صلی الله علیه وسلم محمد عربي صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کوي په قیامت کې به رسول کریم علیه السلام فرمایلی وانا بیدی لواء الحمد د قیامت په ورځ باندې به زما په لاس کې داسې بیرغ وي چې زما د نوم سره به په ماده کې شریک وي زما نوم محمد زما نوم احمد په قیامت کې به د ما په لاس کې چې کومه جنډه وي هغه به هم لواء الحمد وي او امام بخاري رحمه الله په دې اخرنی حدیث کې ودې ته اشاره کوي چې وله الحمد اولا واخرا د الله تعالی دپاره د حمد و ثناوي اولا چې د حمیدي په نوم کې د حمد ماده وه اخرنی حدیث چې د احمد په کلمه کې کومه ده دا دواړو ته اشاره چې کوم ده دا کوي لکه امام بخاري رحمه الله په سند کې یو بله اشاره هم داسې کړې ده هغه دا چې اولنی حدیث انما الاعمال بالنیات هغه امام بخاري رحمه الله عمر بن الخطاب نه رضی الله تعالی عنه نه روایت ده دا حدیث په صحابو کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت ده هغه عمر هغه هم مهاجر او دا ابو هریره دا هم مهاجر د دوس د قبیلې نه په هجرت باندې مدینه منورې ته راغلی دا و دې خبرې ته اشاره کوي چې د احادیثو آغاز ابتدا او انتها دواړه د هجرت له برکته الله پاک په دنیا کې روښانه کړي دي او یا و دې خبرې ته اشاره کوي لکه صوفیه وایي دا په رقاقو کې صحابه د صوفیه وایي چې زموږ تاسو ټولو هجرت له دې دنیا دارالفنا نه له دې فاني دنیا نه زموږ تاسو ټولو تلل دي دویمه باریکي دا بیانوي چې اولنی حدیث د عمر رضی الله عنه نه روایت کړی ده اخرنی حدیث د ابو هریره رضی الله عنه روایت کړی ده د دغو دواړو راویانو منځ کې مناسبت دا ده چې عمر رضی الله عنه چې هغه په صحابو کې افقه صحابي و په ټولو کې زیات فقیه ډېر عالم صحابي و او د هغه د عالمیت دپاره جلال الدین سیوطي رحمه الله په تاریخ الخلفاء کې هغه د موافقات ذکر کړي حدیث یې نقل کړی دی وافقت ربي في ثلاث عمر رضی الله عنه به ویلې چې زما موافقت له الله تعالی سره په دریو خبرو کې راغلی ده جلال الدین سیوطي رحمه الله بیا 21 موافقات ذکر کړي دي 21 په 21 خبرو کې عمر رضی الله عنه موافقت دا د الله تعالی سره راغلی چې عمر رضی الله عنه غوښتي دي الله پاک
هغه څیزونه انسانانو ته دغه حکم کړی دی لکه حکم د حجاب یا لکه حکم د حرمت د شرابو حکم د مقام ابراهیم سره د لمونځ او داسې نور وغیره وغیره نو هغه موافقات چې هلته راغلي دي د اول حدیث د عمر رضی الله عنه اخر حدیث د ابو هریره عمر رضی الله عنه په صحابو کې افقه د نظر او د فکر خاوندو او د اخرنۍ صحابي ابو هريره رضی الله عنه دا احفظ صحابي نو په حدیث او په علم کې د دوه خبرو ضرورت وي یو د نظر او د فکر په دې کې اشاره راغلي د روایت عمر رضی الله عنه ته او دویم نمبر زیادت حفظ ته او د ضبط ته او د اتقان ته په دې کې اشاره راغلي د ابو هريره رضی الله عنه ځکه ابو هريره رضی الله عنه په صحابو کې تر ټولو نه زیات چې تقریبا 5403 دا احادیث هغه ته یادو په ټولو صحابو کې زیات حافظ د احادیث هغه ابو هريره رضی الله عنه د په ویلې چې زما سره نور څه نو ما سوا د دیوي خیرټي ډکوالی انصار به هغې چې وو هغې به په باغونو کې کارونه کول او مهاجر چې وو هغې به په بازارونو کې تجارتونه کول زما سره به صرف د دیوي خیرټي غم و کله به ډکه و ډکه به و کنې تشه به وله نو ما به د رسول کریم علیه صلات وسلام احادیث په سفر او په حضر کې د ورځې او د شپې اورېدل په دې وجه باندې تر ټولو صحابو نه د ده زیات دغسې کوم د دا احادیث زیات و وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دا اخرنی حدیث امام بخاری رحمه الله دا د تسبیح ذکر هغه وجه دا ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته هم په سورۃ النصر کې د دې خبرې تنبیه و تاسو په خاصیاتو د امام بخاری صاحب کې په ابتدا د کتاب کې ویلي وو چې د امام بخاری رحم الله د خواصو یو خاصیت دا ده کله چې د یو باب ختموي داسې یو شی یو مسله ذکر کوي چې هغه په اختتام دلالت کوي په خاتمه باندې دلالت کوي نو دا حدیث هم په اختتام باندې دلالت کوي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رسول کریم علیه الصلاة والسلام ته د فتح مکې نه وروستو چې کله د نصر صورت د اذا جاء نصر الله والفتح صورت نازل شو رسول کریم علیه الصلاة والسلام ته د دې تنبیه وه چې زیات تسبیح او حمد الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هم د زیات تسبیح نو ده هم په اختتام د خپل کتاب کې د تسبیح او د حمد حدیث کوم دا ذکر کړ او بله وجه دا ده چې وسبح بحمد ربك حين تقوم آیات کریمه کې الله تعالی فرمایي د دې یو تفسیر دا دی حين تقوم من مجلسك چې ستا مجلس کله اختتام ته رسیږي نو الله تعالی وایي چې ته تسبیح وایه بل حدیث کې ذکر دی چې په اختتام د مجلس کې چې کله یو سړی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک دا ولولي نو د دې مجلس د زوائدو دپاره کفاره وګرځېږي که په دې مجلس کې دنه داسې یو خبره شوې وي چې هغه نامناسبه وي الله به د دغې دعا او د دغه ذکر له برکته به الله پاک څنګه دا ورته معاف کړي او یا دا چې امام بخاري رحمه الله وایي چې اهل جنت به هم دغه عمل کوي مطابقت د اهل جنت وکړه واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین جنتیان چې کله پاسیږي مجلس اختتام ته ورسئ اخرنی قول به د دوی دا وي چې الحمد لله رب العالمین په حمد باندې به د دې مجلس یا دا چې موافقت د سورة الرحمن سره قرآن پاک په دې 28مه سپاره کې یو سورت دی سورة الرحمن حدیث کې ذکر دی د دې یو نوم دی عروس القرآن سورة الرحمن ته د قرآن ناوی ویل شوې ده ناوی ناوکۍ د قرآن یو عالم په تفسیر کې لیکي
وای د قرآن پاک په سورة رحمان کې یو 10 پیرې الله فبأي آلاء ربكما تكذبان دا وای د نعمتونو یو هار ده. سورت الله تعالی د عروس ده، عروس القرآن ده، او عادتا خلق دی ناوی او دی شاه په غاړه کې د ګلونو هارونه اچي. الله د سورة رحمان په غاړه کې یو 10 هارونه د فبأي آلاء ربكما تكذبان ورچولې دي. امام بخاری رحم الله وی زم خپل اختتام لکه د سورة رحمان داسې کوم او فسبح بحمد ربك ذي الجلال والإكرام. دی سورة رحمان اختتام الله په تسبیح او په حمد باندې کړی ده چې الله رب العالمین زما د دې کتاب طالبانو ته هم په اختتام کې خلق د دې د اعزاز په خاطر د دې په غاړو کې ګلونه او هارونه ور واچوي. د دې په خاطر امام بخاری رحم الله خپل اختتام د خپل کتاب په تسبیح او په حمد باندې د الله پاکو. نو دی حدیث پاک کې ذکر شوی دی طالبانو کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دا کلمتان دا په ترکیب کې موصوف ده. حبیبتان الی الرحمن دا یو صفت ده، خفیفتان علی اللسان دا بل صفت ده، ثقیلتان فی المیزان دا بل صفت ده. او دا درې موصوف سره له صفت درې صفتونه دا خبر مقدم ده. دا خبر مقدم دلته ځکه ذکر کړی ده چې کله دا خبر مقدم ذکر کیږي دی سامع تشویق و مبتدا ته پیدا کیږي چې وروسته به څه وي. لکه تاسو چې په مختصر متول کې ویلي دي ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر. هغه وروسته ذکر که اول د تشویق په خاطر هغه خبر مقدم وایو. نو د دې په خاطر باندې پیغمبر علیه السلام داسې ویل. دوی کلمې دي ډېرې الله ته خوښې دي، په ژبه باندې ډېرې اسانه دي، د قیامت په ورځ باندې په ترازو کې ډېرې درنې دي. اوس سامعین ټول دې ته په شوق چې زرې ووایه چې دا کومې کلمې دي. رسول کریم علیه السلام وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. هغه دا دوه کلمې دا دي. دا کلمتان دي دو کلامونو ته رسول کریم علیه السلام کلمې ویلې دي. دا کله ناکله کېږي ذکر د کلمې مراد نه کلام وي. لکه په محاوره کې په عامه اصطلاح کې خلک کلمې طیبې ته دا کلام طیب دی، لا اله الا الله محمد رسول الله، دې ته کلمه طیبه ویل کېږي. ځکه کلمه طیبه د نحویانو خو معلومه ده، او یا کلمه د شهادت دا کلام د شهادت دی، خو دې ته کلمه د شهادت ویل کېږي. د کلام په ځای کلمه ذکر شوې ده. یا قرآن پاک کې دي الله سورة ابراهیم کې فرمایي الم تر کیف ضرب الله کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هغه دی اسلام کلمې ته دی اسلام کلام ته هغه ته الله جل جلاله په کلمه لا غنه تعبیر کلمة طیبة دا په کلام کې څنګه حدیث پاک ذکر ترمذی شریف حدیث ته اصدق كلمة قالها العرب قول لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. رسول کریم علیه الصلاة والسلام وی د شاعرانو په خبرو کې چې ډېره اصدقه کلمه ده هغه د هغه لبید کلمه ده چې هغه ویلي چې وكل شيء على كل شيء ما خلا الله باطل. له خدای ما سوا چې څومره معبودان دي دا ټول باطل دي په ناحقه باندې دي. او دې ته اصدقه ځکه ویل شوې ده چې دا د قرآن اعظم شان دی آیات په سورة الرحمن سره كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. دا د دې سره د قرآن سره موافقه وه ځکه رسول کریم علیه الصلاة والسلام د لبید دې قول ته اصدق کلمه چې کوم ده دا ویله. نو رسول کریم علیه السلام یې دوې کلمې دي ان دوه کلامه دي حبیبتان الی الرحمن. حبیب دلته په معنا د محبوب سره ده، خدای ته ډېرې خوښې دي. خوښوالی د رب چې وي هغه کنایې وي له دې نه چې هغه تکریم او تشریف اعزاز د عبد وي. کم شی چې کوم بنده چې دی الله خوښ شي هغه ته عزت ورکړي، د هغه اکرام وکړي په دنیا کې په آخرت کې، او هغه ته الله پاک چې کوم د نعمتونه خپل مادي او معنوي چې کوم دا ورته ورکړي. نو دغه دوی کلمې دي الله جل جلاله ډېرې خوښې دي محبوبتان الی الرحمن. دا د رحمان په کلمه کې ودې ته اشاره ده چې دلته عمل ډېر کم ده او ثواب ډېر لوی ده. کلمه ډېره اسانه ده
او ثواب ډیر لوی د رحمان ذات داسې دی چې الله جل جلاله کله ناکله په واړه کې عمل باندې انسانانو ته ډیر لوی اجر او ثواب چې کوم دا ورکوي. خفیفتان علی اللسان، الله جل په ژبه باندې ډېر سپکې دي. ولې سپکې دي؟ په دې کې د شراحو د علماو مختلف اقوال دي. یو قول دا ده چې دا خفت دي کلماتو دا کنایه ده له قلت عملنا، او ثقل فی المیزان دا کنایه ده له زیاتوالی د اجر نه، اجر الله پاک ډېر ورکوي. او علامه قسطلاني شارح د بخاري هغه وایي چې په دې دوه کلماتو کې د خفت وجه دا ده چې دا مجودین حضرات دوی ته معلومه وي چې په دې حروفو کې مستعلیه حروف چې کوم وي هغه ډېر سخت وي، چې اته حرف دي چې اجدک قد بکت دا یې مجموعه ده، دغه مستعلیه حرفونه پکې نشته. او دوم چې کوم د مطبقه حروف دي چې مجموعه یې ده خصه اته حرفونه چې کوم دی حسن قز دا چې کوم دی مجموعه ده، دا مطبقه حروف په دې کې کوم دا نشته. بله دا ده چې افعال په نسبت د اسماو باندې ثقیل وي، په دې کې فعل نشته. په اسماو کې غیر منصرف ثقیل وي، په نسبت د منصرف په دې کې غیر منصرف چې کوم دا نشته. او بل داسې هغه کلمات چې تاسو په متول مختصر کې ویلي دي چې په هغه اشعارو کې کوم شعر له بلاغت نه وځي وغدائره مستزرات الى العلا تدل العقاص في مصنع ومرسلو. مستزر غوندې کلمات یا د تکأتم کتکاکویکم علی ذی جن، هغه سخت کلمات چې د هغوی اجراء علی اللسان سخت کلمات پکې نشته. او ثقیلتان فی المیزان، په قیامت په ورځ د قیامت په ورځ باندې به په ترازو کې ډېرې درنې وي، وزن به ډېر کوم نه. بل حدیث پاک کې ذکر دی، رسول کریم علیه السلام فرمایي چې څوک وایي سبحان الله یوه ترازو د دې دپاره له اجر نه ثواب ډکه شي، او چې بیا وایي الحمدلله تملأان المیزان، دواړې چاپړې ډکېږي. دې دوه مفهومه دي، یو دا ده چې هغه نیمه تشه ده هغه په دې الحمدلله باندې ډکېږي، او دویم دا ده چې د الحمدلله دا مساوي ده په اجر کې له دواړو کفتینو د میزان سره. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاکی ده الله پاک سره. سبحان دا مصدر مفعول مطلق ده د فعل محذوف دی باره اسبح سبحان الله وبحمده، و چې کوم دا حالیه ده، او دا چې کوم دا به متلبسا بحمده، او یا به چې کوم دا و عاطفه شي واتلبس بحمده. او سبحان الله العظیم، الله جل جلاله لره پاکی او الله جل جلاله لره تسبیح ده. او دویو بل معنا ده چې دا وبحمده معنا دې کې لازمه معنا مراد ده. سبحان الله بتوفیقه، په توفیق دی الله جل جلاله سره چې هغه موجب لپاره د حمد دی الله جل جلاله وي، هغه څه کوم دا وایم. او سبحان الله العظیم دلته دا تسبیح دوه ذکر شوی ده، حمد یو ذکر شوی ده. دې وجه وای دا ده چې دا سبحان الله دا پاکی دی الله جل جلاله پاکی بیانول دا مدرک بالعقل دی، او حمد دی الله جل جلاله صفات کمالیه او جمالیه جلالیه دی هغو بیان دا مدرک بالعقل څه کوم دا نه وي. عزتمندو امام بخاری رحم الله دا اخرنی حدیث دا ذکر کړي د دې لپاره چې د مؤمنانو مسلمانانو ته د دې خبرې دا کوي تلقین کوي چې د دې مستفاد د دې حدیث هم دا ده چې زیات دغه ورت کوي. امام بخاری رحم الله دا حدیث په خپل کتاب کې درې واره ذکر کړی ده، یو واره په کتاب دعوات کې هم ذکر کړی ده. په هغه ځای کې یو حدیث ذکر کړی ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د ورځې سبحان الله وبحمده دا سل پیری ولولي سل پیری دې ذکر وکړي، الله پاک به د ټول ګناهونه معاف کړي، ولو که د دریاب د زک په اندازې باندې هم څه کوم دا وي. نو تاسو ټول درې پیرې دغه کلمه ما سره تکرار کړئ. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. عزتمندو چونکه شیوخ هم ډېر جلوه افروز دي، زه خپله خبره په لنډو ټکو کې ختموم. دغه خپلو ملګرو ته د درس د ما اخرني یو دوه توصیې دي، ځکه دا زموږ د اکابرو طریقه وه. اول نمبر دا چې زموږ طالبان عموما په یو لوی مصیبت اخته دي. الله تعالی د متقیانو په صفت کې فرمایي والذین هم عن اللغو معرضون،
هغه خلک فلاح موندونکي دي چې هغوی له بېهوده کار نه اعراض کوي. زمونږ د طالبانو ډېر وختونه په موبایلونو باندې او د موبایل په پروګرامونو باندې ضایع کېږي. د دوی د مطالعې او د دوی د تکرار د دوی د مخکې علمي ترقي مخکې نیولې وي. نو زمونږ طلباو ته یو اخرنۍ توصیه دا ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. هغه مختارات اربعو کې په ابو داود شریف کې تاسو لوستلي وو چې هغه څلور حدیثونو کې یو حدیث دا ذکر کړی و چې د مؤمن مسلمان دپاره اهمه مسله د خپل وخت ده. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. دغه د فراغت وخت او انسان خپل وخت نه ضایع کول دا د لویو نعمتونو ده چې طلبا خپل ټیم ضایع نه کړي او همیشه دپاره په مطالعه او په تکرار په درس و تدریس باندې وي. دویمه یو مختصره توصیه دا ده چې همیشه دپاره دغه حدیث چې تاسو په حدیث د احسان کې په سر کې ولسته چې الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. د دغه حدیث زیات فکر کول په دې کې زیات تصور کول چې ته د الله داسې عبادت کوه لکه ته چې الله وینې چې مقام د شهود دی او که ته یې نه وینې الله ته وینې حالت د مراقبې دی. یو واقعه یو کتاب نقل کړی دی چې یو بزرګ ولی الله ته طالبان ورغلو سالکین د تزکیې او د تصفیې دپاره چې زمونږ تربیت وکړه. وایي هغه ورته یو آیات کریمه وښوده ورته ویلې چې دا آیات کریمه الم یعلم بأن الله یرا. دا بنده په دې نه پوهېږي چې الله پاک دا انسان هر چېرته ویني. دې سالکانو ته او دې مریدانو ته یې ویلې 40 ورځې به تاسو مراقبه کوئ او د دغه آیت کریمه معنا به ځان ته مستحضره کوئ. چې کله 40 ورځې پوره سوې بیا یې په 40مه ورځ باندې په دې امتحان وکړو. هر یو شاګرد ته یې ویوه کوتره یې ویوه چاړه ورکړه چې دا واخلئ دا په داسې ځای کې حلال کړئ او ذبحې کړئ چې هېڅوک تاسې ونه ګوري. دا مریدانو لاړو یو مرید لاړو د دیوار شاته کېناسته یو چېرته لاړو په کوټه کې دننه کېناسته یو بام ته وخته او د خپلې کوترې یې حلالې کړې. یو طالب راغی کوتره یې ژوندۍ وله چاړې سره یې خپل پیر مرشد ته ونیوه چې دا واخله. وایي ولې ته حلاله نه کړه؟ وایي صاحبه ما داسې ځای ونه لیده چې زه چا نه لیدم. زه چې به هر چېرته وم زه خپل رب لیدلم. هغه ته ویلې چې بس ته په دې امتحان کې کامیاب شوې. زمونږ د دې درس د دې تزکیې مقصد دا و چې همیشه دپاره مؤمن مسلمان د دې خبرې ورد وکړي چې الله جل جلاله سره به زموږ ملاقات کېږي. خو ملاقات به څنګه کېږي؟ لکه یو عالم وایي چې دغه لمونځ دغه روژه دغه درس دغه تدریس دغه دعوت دغه تبلیغ دا تزکیه تصفیه دا اذکار تسبیحات ټول د دې دپاره دي. دا مشق د دې خبرې ده چې موږ الله تعالی ووینو. الله رب العالمین سره زموږ ملاقات چې کوم د دا اوسې ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. او درېیمه دغه دا ده ورونو چې په خپله عقیده باندې ټینګ پاتې کېدل خپله عقیده یادول خپله عقیده زده کول او بیا د خپلې عقیدې لپاره خدمت کول. ځکه په دې نن زمان کې چې دا څومره زائغین دي هغه باطل پرستان دي هغوی اول کوشش کوي چې د انسان په عقیده کې د انسان په فکر او په نظریه کې سستي راولي بیا یې لږ نه بعد خپلو عقایدو څخه د دا بوځي. او له دې سره سره چونکې اوس زمونږ د طلباو دپاره آینده اسلامي نظام فضا ده. الحمدلله په افغانستان کې د ډېرو زحمتونو کړاوونو شهادتونو اسارتونو جراحتونو مشکلاتو نه پس رب العالمین افغانانو ته اسلامي نظام ورکړ. اوس به د اسلامي نظام خدمت کول غواړي. خو دا زمونږ د طلباو په نظر کې یو شی ناست ده چې دا د اسلامي نظام خدمت صرف دې ته ویل کېږي چې منډه واخلي او سبقونه په نیمه کې پرېږدي او هلته چې کوم دوست وي واسطه وي هغه هلته په کار واچوه ریاست و صدارت و وزارت و معاونت په دې پسې. رسول کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي دوه وږي لیوان چې هغه وږي وي هغه د یو چوپان په رمه نه نیوځي هغه به دې رمې ته دومره تاوان ونه رسوي لکه انسان کې چې دوه صفته چې حب جاه او حب مال ده چې د مال محبت پکې وي او د چوکۍ محبت په وجه باندې د ده په دین کې څومره فساد راځي هغه دوه لیوان چې هغه ډېر وږي وي هغه به د انسانانو د مال ته دومره تاوان او نقصان ونه رسوي چې ګورئ د حب جاه په وجه باندې
د چوکیو د ریاست په تمه باندې داسې ونه کوي چې درس و تدریس پرې نه دی خپل دعوت و خپل خانقاه او خپل ذکر پرې نه دی هغه به ورسره کوو هغه خدمت دی اسلامي نظام دی موږ تاسې فریضه ده راوستل یو کار و اوس حفاظت بل کار ده خو درس و تدریس و دعوت و خدمت و خانقاه اذکار و تسبیحات انسانانو تربیت امامت و اقامت دا ورسره همزمان هغه لارې دي چې موږ تاسې به اسلامي نظام انشاءالله په پښو باندې درو د امامت له لارې نه به تاسې د خلکو تزکیه او تصفیه کوئ د خلکو صحیح روزنه او تربیت به کوئ الله جل جلاله دی زمونږ دغه طلبه د دې ځای نه وباسي او په عالمي سطحه لوی دعات د دین صالحین او پاکان دی الله تعالی وګرځوي د دې امت لپاره دی الله رهنمایان او رهبران وګرځوي اخرنۍ یوه خبره چې ما مخکې په ابتدا کې وعده کړې وه د عوامو ورونو لپاره هغه دا ده الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اصلاح ډیره ضروري ده ای عوام ورونو د اصلاح بهترینه طریقه هغه د نیکانو په مجلسونو کې کېناستل دي نیکانو مجالسو ته تلل دي مدرسو جماعتونو کې په خانقاهو کې کېناستل دي د نیکانو صالحانو سره په دې باندې صحبتي با اولیاء بهتر از 100 سال عبادت بیریا یو اخرنۍ وړه خبره کوم بیا خبره ختموم مفتی شفیع رحم الله د دیوبند د علماو کې یو مایناز عالم مفسر تیر شوی ده هغه یو واقعه خپله بیانوي چې یو ځل زما مرشد شیخ اشرف علي تانوي رحم الله په یو مجلس کې یو شعر د فارسي وویلو چې صحبتي با اولیاء بهتر از 100 سال عبادت بیریا د صالحانو په مجلسونو کې کېناستل د یوې لحظې دپاره له 100 کاله بیریا عبادت نه بهتر دی و امام شیخ ته ویلې چې شیخ د دې شاعرانو خو په عموم کې مبالغه عادت وي دا شاعران اکثره داسې کوي له میږي نه هاتي جوړوي پیل جوړوي او چې ورانه سي پیل نه هاتي او له پیل نه بیا میږی جوړوي مبالغې ډېرې کوي هغې دلته د شاعر ډېره مبالغه نه ده کړې وایي شیخ راته ویلې چې نه مبالغه یې نه ده کړې البته که قصور وایي چې خبره یې کمه کړې ده دا بیا در سره منم وایي زه داسې وایم چې صحبتي با اولیاء یوه لحظه د نیکانو په مجلس کې کېناستل بهتر از 100 کال عبادت بیریا تر 1 کال عبادت بیریا نه دا بهتره ده چونکې شیخ مرید هم عالم ده استاذ هم عالم ده ضرورت د دې پېښې ده چې د دې استدلال وشي هغه یې دا ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نیکانو په مجلس کې چې څوک کیني هم رجال لا یشقا جلیسهم د نیکانو په مجلس کې چې څوک کیني د هغې اخره خاتمه په ایمان باندې کېږي عبادت که سړی کوي علم که سړی کوي نور کارونه که سړی کوي خو چې د اولیاو د پاکانو خاصانو د مجلسونو سره تعلق نه وي هغه په سوی خاتمه باندې مطمئن نه ده شیطان دومره په کلونو باندې عبادت کړی و په اخره کې الله جل جلاله وایي فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتي الى یوم الدین څنګه الله ملعون ذلیله خوار راویسته ګوره خاتمه یې بې ایمانه شوه د بلعم بن باعوره چې د تورات لوی عالم ملا تیر شوی و لوی پیر د هغې تیر شوی و او الله جل جلاله د هغې خاتمه څنګه خرابه کړه چې فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث قرآن عظیم شان د هغه خلکو چې پیر وي او په سوی خاتمه واوړي د هغو مثالونه الله د سپو سره ورکړي دي چې عالم وي او هغه بد عمله وي د هغه مثال الله د خرو سره ورکړي دي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا نو دغه وایي اشرف علي تانوي رحم الله وایي د سالکانو د پاکانو د مجلس یوه غټه غټه دا ده چې انسان بیا په سوی خاتمه باندې نه اوري دغه خاتمه الله په ایمان باندې کوي ځکه رسول کریم علیه السلام وایي هم رجال لا یشقا جلیسهم د دې جلیس او د دې ناسته کوونکی انسان ملګری هغه نه شقي کېږي بدبخته کېږي ان شاء الله العزیز که موږ تاسې دا وغواړو چې زموږ خاتمه په بې ایمانۍ باندې نه شي د نیکانو صالحانو په مجلسونو کې کښېنئ او که بیا تاسو د موبایلونو او د موبایل د لایف پروګرامونو سره پاتې شوئ ګورئ د اخرنۍ خبره واورئ په لایف پروګرام د موبایلونو باندې د دنیا د الحاد او د فکري انحراف منظم درسونه روان دي
دې دپاره چې خلک په فکري لحاظ په عقیدوي لحاظ په نظریاتي لحاظ په سیاسي او علمي لحاظ بېدینه کړي او بېلارې کړي قسم ده زه داسې خلک پېژنم چې هغوی تللي دي دغې لارې له مذهبه اوښتي دي بېدینه سوي دي هغه د زایګینو لارې ته د موبایل له لارې د موبایل باندې د چا بیانونه اورېدلي دي یا خلک چې هغوی له لارې نه اوښتي دي بېدینه شوي دي په دې باندې د موبایل سره په تعلق باندې انسان خدای مکړه ملحد کېږي او د الحاد درسونه دي هلته د اسلام خلاف هلته د جوماتونو خلاف هلته د مدرسو خلاف هغوی منظم داسې کار روان کړی دی چې زموږ عوام له مسجده منفور کړي زموږ عوام له عالمه لرې کړي زموږ عوام له مدرسو نه لرې کړي د دې لپاره منظم تحریک روان ده که تاسو د نیکانو په مجلس کې کېناستئ الله به هم د دغه فکري ارتداد او د فکري انحراف نه الله پاک څه کوم د دا وساتي او اخرنۍ خبره مې دا ده ورونو چې امام بخاري رحم الله له دې باب نه مخکې یو باب یې ذکر کړی ده هغې کې یې ویلي دي د خوارجو ذکر یې کړی ده چې داسې خلک به وي چې د توحید دعوه به کوي قرآن به هم وایي قرآن به د دوی لا یجاوز حناجرهم د دوی له ستونې به نه کته کېږي تجاوز به نه کړي لا یجاوز حناجرهم په دې کې یوه باریکه اشاره دې خبرې ته ده چې دلته خو ذکر د معتزله ده معتزله دغه شیخ علماو ته معلوم دي دوی به ځان ته اصحاب العدل والتوحید اصحاب العدل والتوحید دا د دوی نوم امام بخاري و باریکه اشاره دې ته هم کوي چې کله ناکله به داسې خلک راسي چې د توحید تر عنوان لاندې جماعت التوحید اشاعت التوحید نور به داسې غوړ غوړ نومونه به په ځان باندې ایښي وي او په باطن کې به هغه د داسې خبرې او عقیدې به لري لکه د معتزله چې له قرآن نه مخالف وي له احادیثو نه مخالف وي او له عادت او له عرف نه مخالف وي له عقل نه مخالف وي داسې نظریه به هغوی څه کوم د دا به لري هغو خلکو ته تاسو هوښیار اوسېږي یو کس په دې غیر مقلدینو کې تېر شوی ده ما نه غوښتل چې داسې خبرې وشي خو د دې خبرې یاداوري لازمه ګڼم په غیر مقلدینو کې یو کس تېر شوی ده هغې هم ځان ته د توحید نومونه ډېر لیکي عبدالله نورستاني په نامه یو کتاب یې لیکلی دی بیا په هغه په یو زمانه کې بندیز ولګېده د مشرانو علماو ته به معلوم وي توحید لا مثال په توحید لا مثال په سر کې هغې یو عبارت لیکلی دی چې كنت تفحصت عن التوحید فإذا وجدت ملائكة اللاتي سجدنا لآدم اشركنا بالله العياذ بالله زه په توحید پسې ګرځېدلم په اخره مې هغه فرشتې چې آدم علیه السلام ته سجده کړې وه دا مې وموندلې چې دا مشرکان دي دا زائغین او دغه بې لارې خلک توحید موحد اعظم دی د شیطان کاره کېږي دی شیطاني لارې ته توحید وایي نوم پې د توحید ورباندې څه کوم دی دغه شان دي دا نور هم دي دلته زموږ په دې جوار کې هم یو شته دی داسې خبرې کوي چې هر انسان عوام او خواص د هغو په تکرارولو باندې شرمېږي داسې خبرې کړي دي په الله قسم ده چې اوس زه د هغو په یادولو دلته شرمېږم د دغسې خلکو له مجالسو نه له ناستې ولاړې نه عوام ورونه بالخصوص تاسې ځانونه وساتئ د نیکانو خاصانو اولیاو په مجالسو کې مدارسو کې مساجدو کې د هغې په حلقاتو د ذکر کې شرکت کوئ الله رب العالمین مهربانه ده چې خدای تعالی به د دنیا او د آخرت نیکبختي د تاسې په لاس درولي رب العالمین دې د بخاري شریف بابرکته کتاب په اخره کې دغه څو ګډې ماتې خبرې مقام د قبولیت ته ورسوي رب العالمین دې د ټولې حاضرې مجمع او د دې راغلو مېلمنو دپاره دې الله رب العالمین د خوشحالۍ باعث او سبب وګرځوي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تجعل منا خائبا ولا محروما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين